محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا قرآن کریم یو کتاب دے مونږ نازل کړي دے تا ته چې تخلق د تیرو نروبا سے الى النور رڼا طرف. قرآن کریم دا اللہ کلام دے او د قرآن کریم علم چې څوک حاصل کی اغیتا علماء وائی. قرآن کریم د اللہ کلام دے او څوک چې د قرآن کریم علم حاصل کی اغیتا علماء وائی. او د دواړو جهانو سردار فرمائی ان العلماء ورثة الانبیاء. علماء چې دی دا وارثان د انبیاء. دا علماء ته چې دا دومره لوی نسبت میلو شي دا د قرآن کریم د وجنه د دې علم د وجنه چې الله وی دا د انبیاء وارثان دي. ان العلماء ورثة الانبیاء. علماء چې دي دا وارثان د انبیاء دي. عالم د ډیرو کمو باوجود دا بیام د انبیاء وارث دی. د علماء با قدر کو او د لد اخلاص به د علماء قدر کو. کتا سو خیال کړي وی یو کسی داغه یو بچي وی او هغه بچي شل یو ګوډي او قمقلی او هغه بچي یو زی تراشی نو خلک ډیر قدر وکي. اگر چې هغه شل اگر چې هغه ګوډي اگر چې هغه قمقلی خلق وای دا د پلان کی زوی خلق سمر قدرو کی گوڑ دے شل دے قمقل دے خویدہ دا پلان کی زوے دے اگه پلار تا چی پتا ہو لگی ناغا سمر خوشالش ویدہ دی زما عزتو کو چی زما دا بچی دمر خیالو ساتھ. علماء چی سوک قدر کئی پا دی بنیاد چی دا دا انبیاء وارثان دی. اگر کد کے ڈیری کمی وی اگر کہ دے عالم کے عمل نشتا خودے پا دینیت قدر کی چی دا دا انبیاء وارث دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسمر خوشحال شی چی دا پا دی بنیاد دا دا قدر کڑے و چی دا دا پیغمبر وارث دے سمر سڑے خوشحال شی. تاسو بخیال کڑے یو پلار دے داغا بچے دے دری بچی روغ دے و یو بچے لیوانے دے قمقل دے شل دے گوڑ دے. دا پلار چی مڑ شدی بچی لسوک میراس کے برخہ کم ورکی دسی ہوئی چی دے شلو دلب میراس کے برخہ کم ورکو دسی ہوئی چی دے گوڑو دلب میراس کے برخہ کم ورکو وی نا کا شل دے او کا گوڑ دے خدا دا پلان کی زوے دے دتب میراس کی پورا برخہ میلاوی گی. عالم کا ہر سمر کمی دی خدا دا پیغمبر وارث دے. ان العلماء ورثة الانبیاء. علماء چی دی دا وارثان دا انبیاء کرام. او قرآن کریم چی دی دا دا اللہ کلام دے او قرآن کریم دا آقا فرمان. نن دا اللہ تبارک و تعالی منگو تا سبحان دیر فضل و احسان دے. نن دے مدرسہ کے بازی معشومان و قرآن کریم پا حفظ ختم کرے دے. دا قرآن کریم حفظ کول دا معمولی کار نہ دے. بعض قرآن کریم پا ناظرہ ویلے دے بعض قرآن کریم پا تجوید ویلے دے او بعض قرآن کریم پا ترجمہ ویلے دے. ناظرہ حفظ تجوید او پا ترجمہ باندے. تاسو تا مونگا و تاسو تا اسی دا کلی دا مدارس دیسی واڑا واڑا غنتخکاری دا مدرسہ وڑائی نو سڑے ہوئی چی بار نہ سڑے گوری دو کمری دی مدرسی
هغې کې د حفظ ختم، د ترجمې ختم، د ناظري ختم، د تجوید ختم. حفظ شعبه، د تجوید شعبه، د ناظري شعبه او د ترجمې شعبه. دا د الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو باندې یو فضل او احسان چې زمونږ او تاسو ماشومان قرآن کریم د حفظ مقام شته، د علم شته، د ترجمې شته او د ناظرین شته او د تجوید شته. خپل کلی کې خپل علاقه کې تاسو ته حافظ لور میلاوي دی شي، تاسو لور عالم جوړې دی شي، تاسو لور په تجوید سره قرآن ویلی شي، تاسو لور په ناظره باندې قرآن ویلی شي. دا د الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو باندې خوش قسمتی ده. دا د الله احسان وګڼو. کلی کې یو عالم لور، کلی کې یو حافظ لور، کلی کې یو قرآن په تجوید ویون کې ماشومه، دا د الله احسان دی، دا د الله سود دی او دا د الله احسان دی. تاسو ته علمي دې مدرسه کې مونږ سره د علم یو کلاس دی، تقریبا یو 24 طالبات مونږ سره علم کې دي سلیریش، دا یو کلاس دی. لږه موده مخکې مونږه والدین ورله راجمع کړي وو، مونږ وی ستاسو ماشومانو ته مونږ علم شروع کوو، مونږ پکې څه ماشومان وټاکلي. الحمدلله د هغې 3م کال روان دی او 3 کال انشاءالله نور پاتې دي. الله ژوندي ساته، 3 کال چې پوره شي که خیره، خدایم ژوندي ساته. په دې کلي ته به مونږ سلیریش عالمان 3 کال پس حواله کوو انشاءالله. پلاره 3 کال پس په درته عالم لور میلاویږي انشاءالله، او داسې علم چې د وفاق د طرف نه به ورته سندم میلاوي انشاءالله. د وفاق المدارس د بورډ د طرف نه به ورسره سندم وي. نو خپل کلی کې او خپل کور او کور ته تګ را تګ او سکالونه پس عالم لور میلاویدل، دا د الله احسان دی، دا د الله سود دی، دا د علاقه باندې د الله فضل دی. او انشاءالله خدای دې تاسو لم ژوند درکړي او خدای دې مونږ لم ژوند راکړي. تاسو به مونږ دا علما مو پیژنئ چې دی بس کول او د دې څه مقصد او پته به درته ولګي. د دې کلي انشاءالله په مسجد کې زمونږ سره د حفظ د 20 کسانو کلاس په مسجد کې دی. په مسجد کې ماشومانو ته د کلي ماشومانو ته حفظ کول، دا تاسو لګور شئ د مدارس والو معلوماتو کوي، پته به درته ولګي چې بچی دی 4 کال وظیفه راوړی، الله مو بخنی ویلی کنه بچی به حافظ ونه ویلی انشاءالله. چې 4-5 کال دی په پردي کلي کې وظیفه وغواړي الله به حافظ کی. نو دلته مسجد کې زمونږ سره د 20 تنو د حفظ کلاسو، هغې کې الحمدلله بعضې ماشومانو تقریبا 24 سپارې ته حفظ رسولی، بعضو 23، بعضو 22، بعضو 17، بعضې 18، بعضې 15، بعضې 10. دا ستاسو بچي دي ښه، دا ستاسو بچي دي او موږ ورته محله کې د قرآن کریم د حفظ یو ماحول مهیا کړی دی. ما خو تاسو ته وی لرې به نه، خدایم ژوندي ساته انشاءالله. سلیریش عالمانی او 20 حافظان به دې کلي ته حواله کوو انشاءالله. لږه موده پس پې ووینې انشاءالله. پلارانو یو به راپاسو چې هو حافظ قرآن بچی والا، یو پلار تبوی هو عالم لور والا، یو مور تبوی هو په تجوید کې ویون کې لور د قرآن کریم والا. دې ته به نه ګورئ چې مدرسه وړه ده، دې ته به نه ګورئ جماعت راکوټې دی، جماعت کې به واړه څنګه حفظ کوي. الحمدلله داسې یو ماحول دلته تاسو ته کلي کې مهیا دی او کلي کې روان دی چې ستاسو بچو ته د مدرسې ټیم چې دی هغه په مسجد کې او په کلي کې میلاویږي. په دې د الله شکر ادا کوو، وای الحمدلله چې سړی ته په کلي کې داسې ماحول او داسې موقع سړی ته مهیا وي او داسې ماشومان ټیم په ټیم سړی ته میلاویږي. په دې د الله شکر وباسه. نن انشاءالله مونږ سره پکې علم طالباتو کې چې کومو طالباتو پوزیشن یې اغستی دي هغې ته به نن انعامات هم میلاویږي چې چا ښې نمبرې
د علم په کلاس کې اغستی دی هغې ته بدلتا انعاماتم انشاءالله نن مدرسه کې میلاویږي او تاسو ته خبرم نه ځان له ښکلي کورونو کې ناست یې نه د اساتذو نه خبر یې نه د مدرسې د تنخواګانو نه خبر یې د هیڅ نم نه یې خبر خزان له راځئ ښکلی مونځ کوئ او انشاءالله ایبا مونږ داسې خوشحاله یو څه موده پس به درته زه ووایم چې خیر دی تا خو تپوس نه کو تا ځان نه غرضه کړی هو ما نیت دو چې ستا بچې به د قرآن حافظ کوم هو حافظ قرآن بچې والا خیر دی ته نه پوهېږې او مونږ پوهېږو دا علماو پېژنئ دا ستاسو بچو ته قرآن ښیي دا ستاسو بچو ته قرآن ښیي نن ستاسو ماشومانو بچو قرآن کریم زنانو طالباتو په تجوید سره قرآن ویلی چې کور کې د سړي ماشومي او هغه په تجوید سره قرآن لولي نبی علیہ السلام فرمایي اقرأ القرآن بلحون العرب قرآن چې لولی دا په ژبه د عربو قرآن لولی د عربو په شان قرآن لولی قرآن په تجوید کې لولی په ژبه د عربو قرآن لولی نو چرته زنانو په تجوید سره قرآن لوستل دا ډېره لرې خبره وه تاسو کور کې زنانو نه قرآن واوروئ یقینو که بالکل سړی وي دا پښتو وي سړی ته پته هم نه لګي چې دا عربي ده چرته دا قرآن دی دا د الله کلام دی یقینو که چې پښتو کې قرآن وایي نن چې موږ سره کمو ماشومانو تجوید وکړو نن ته پلاران کور قرآن واوروئ نن ته میندې کور قرآن واوروئ نن د قرآن نه مزه والی نن چې حفظ وکړو کور ته نه قرآن واوروه نن چې ترجمه وکړله نن ته نه کور قرآن واوروه دا د الله احسان دی دا د الله فضل دی چې مونږ ته داسې ماحول مهیا دی زمونږ بچو ته کلي کې داسې قرآن ویل کېږي تاسو 15 شپږ بچي د کوره یې راوباسئ مونږ په لی راولېږئ بس ځان ته صرف خلاص کې او مدرسې ته راولېږئ او خبر تم نه یې دنده د هغې تربیت د هغې سبق دا ټوله زمونږ ذمهداري ده او بس دا بکو زمونږ د علماو د معلماتو د معلمینو مونږ دا نیت کړی دی چې مونږ بس تاسو بچو ته قرآن ښیو انشاءالله زمونږ دا نیت دی د دې کلي هر ماشومې ته به مونږ د الله کلام ښیو هر ماشوم ته به مونږ د الله کلام ښیو دا زمونږ نیت دی او انشاءالله څه موده پس به انشاءالله په کور کې دسی ماشوم نه چې هغې به قرآن نه ویلی انشاءالله که خیر دا زمونږ نیت دی ستاسو بچو ته به قرآن ښیو نن چې تاسو دا ماحول اینئ څومره خوش قسمت پلار دی چې نن لور قرآن کریم حفظ خلق وایي ما جینۍ حفظ نشي کولی ونې نشي کولی نن یوه مور د حافظ مور شوله د حافظ مور شو چې لورې قرآن په حفظ یاد په حفظ سره قرآن یادول دا ډیر د الله سود دی دا ډیر د الله احسان دی او چې نن د یوې مور لور په قرآن کریم په تجوید کې وایي په تجوید کې قرآن لولي د مور په مخ کې دا څومره لوی احسان او انشاءالله څه موده پس به درته عالمان حواله کو انشاءالله مطمئن اوسئ طالباتو د طالباتو میندو د طالباتو پلارانو مطمئن اوسئ زما دا مور خپه نه دا پلار خپه نه چې هر کال د وفاق المدارس ریزلټ آؤٹ شي نه لیکلی یې وایي نن څه کال په پاکستان کې 40,000 ماشومانو د قرآن حفظ او دا پلار وایي دې کې زما بچی نشته دا پلار خوشحاله یې په دې چې 40,000 پلاران د حافظانو پلاران شي او ته پکې نه مورې 40,000 میندې د قرآن د حافظانو میندې شي دا اخبار کې راشي مورې ته پکې نه ته خپه نه چې خدایا تا پاکستان کې 40,000 میندې نن د حافظانو میندې کړي خدایا او وفاق المدارس ته طرف نه راشي وی 21,000 عالمانی جنکی سکال فاضل شولی 21,000 جنکو سکال علم اکو موری تکور کی خپا نہیں
چې یوي زره میندو چې دي د هغې لوڼو علم وکړو خدای زما په لور به کله د علم لیبل لګي خدای زما په لور به کله د حفظ لیبل لګي خدایا چې دا رپورټ آینده کال راځي خدایا چې 20,000 ماشومانو حفظ وکړو خدای چې یو پکې زما بچي چې زم په دغې نومونو کې راشم چې زم په دې نومونو کې راشم زمونږ مقصد دا دی چې مونږ وایو چې هر کال د حافظانو ریزلټ اورول کیږي پلار زوام چې ستا د بچي نوم پکې مور زوام چې ستا د بچي نوم پکې چې ستا پکې د حافظ قرآن مور شي دا لوی لیبل دی چې دا د حافظ سے مور شولا دا د عالم مور شولا دا د حافظ مور شولا او دا د عالم مور شو دا لوی لیبل دی چې دا لیبل الله چاله نصیب کی زه تعلیم منم زه ټولې ډیګری منم تعلیم د وخت ضرورت دی دا ټیک دی دا ټیک دی خو د ټولې دنیا ډیګری چې راټولې کې او دا یو طرف ته کې او بل طرف ته قرآن کریم کې نو دې ټولو کتابونو ته په قرآن کریم دومره فضیلت حاصل دی لکه د الله ذات ته چې په مخلوق باندې فضیلت حاصل نو ستاسو بچو لمونږ نن د قرآن ډیګري ورکو میندو نن به ستاسو بچو ته ډیګري د قرآن میلاویږي شکر دی زما بچی قرآن په ترجمه ختم کو شکر دی زما بچی قرآن په تجوید ختم کو نن به ستاسو بچو ته د قرآن کریم ډیګري میلاویږي او دا ډیګري چې دي دا یوازې د دنیا ډیګري نه دي مورې نن چې د بچی ته لور ته د قرآن ډیګري میلاو شوله نو په آخرت کې به د دې ډیګرۍ په بدله کې الله تعالی یو تاج درکړي پلاره تعالی به الله یو تاج درکړي مورې تعالی به الله یو تاج درکړي دا یوازې د دنیا خوشحالۍ نه دي پلارانو میندو دا چې څنګه د دنیا خوشحالي ده داسې دا د آخرت خوشحالي دا د هغې میدان خوشحالي ده قرآن سره مینه شروع کوي قرآن وایي په دې شکر وباسئ چې سارم لور د کور راوزی د کور راوزی لاس کې ور سره قرآنی لاس کې ور سره د علم کتابی زب د قرآن علم حاصل د دواړو جهانو سردار فرمای من عال جاریتین چا چې د دوو لونو صحیح پرورش کو د دوو لونو چې چا صحیح پرورش کو کمې پلار او کمې مور صحیح پرورش دادے چې قرآن ورته خودو د قرآن ناظری ورته خودلا د قرآن کریم ترجمه ورته خودلا علم ورته خودو نو چا چې د خپل دوو لونو صحیح تربیت او پرورش کو لکه څنګه چې تاسو کوئ د دواړو جهانو سردار فرمای دا کس په زما سره په جنت کې دسی یو ځای دا دواړه ګوتې ونیوي وی دسی برا سره یو ځای چې چا د دوو لونو صحیح پرورش چا چې دوو لونو ته قرآن اخودو د چا دوو لونو چې قرآن زده کو د چا چې دوو لونه عالمان شولې قرآن زده کو نبی علیہ السلام فرمای ما سره به جنت کې داسې یو ځای ما سره به جنت کې داسې یو ځای زنانو د قرآن مزه والی د قرآن خون والی د قرآن کریم تلاوت شروع چې یو سړی د ګانې شوقي وي او د تخپل وینځه ګانه شروع کی د څومره په غور دا ګانه اوري رب العالمین وای دسې چې څوک قرآن وای زه د دغې نه په غور د قرآن زه د قرآن اورم څنګه چې وینځې ته آقا غوږ یخې وینځه ورته سندره وایي الله وی چې څوک قرآن او وای زه ورته د دې نه زیات په غور اورم زما بنده قرآن وای زما بنده قرآن وای زنانو قرآن تلاش کوي دا جبم په قرآن لمدې کوي قرآن غیږ کې راوالی د قرآن کریم تلاوت شروع د قرآن کریم تلاوت شروع کو نو شکر وباسئ چې لوڼم سحر د کوره راوځي زما مدرسې ته علم کو زما علم لا ټیک ته لوري زه سمو د پس پتا ته د علم یو لیبل میلوش یو ورځ به داسې راشي چې ستا لور عالمه شوه
حدیث مبارک کے راضی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سوک چی دا علم پلار روان شی زما علم لا نسهل اللہ له طریقا الى الجنہ اللہ ورطا دا جنت لاری اسانی. اے طالباتو تاسو چی علم کوئی پدی گرانو لارو زئی علم لار دیر گران لار دا تاسو تا اللہ دا جنت لاری اسانی تاسو تا اللہ دا جنت لاری اسانی. او چې کله څوک د علم په طلب کې د کوره وځي د دواړو جهانو سردار فرمایي رب العالمین فرشتو ته وایي د استقبال وکړه دا زما میلمه دی د علم له ووتو دی زما میلمه دی. فرشتي وایي څوک وایي وزرې ورته د لاندې کوي لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. فرشتي طالب علم ته خپلې وزرې د لاندې کېږي د خپو د لاندې کوي ورته فرشتہ ورته وزرک دی وی دا د علم طالب دا علم لروان دا علم زده کوي او دا قاعده یاد ساتي حدیث چې څوک د علم په طلب کې د کوره ووتو کدی اوددې بیا کدی ویخته کدی خوب کوي فی سبیل الله دې په لار د الله طالب چې اوددې فی سبیل الله دی دې چې روټۍ خوري فی سبیل الله دی دی چې کلی کې ګرځي وی وظیفه راوړی الله مو بخدم فی سبیل الله دی دا د قرآن او د علم چې دی دا فضیلت دی چې دی د کوره اوت دی فی سبیل الله شو بس دی په لاره د الله کې شو. دا څومره لار چې مدرسې ته وخو فی سبیل الله څومره ټیم هم چې د بچو په مدرسه کې تیریږي فی سبیل الله دا په لاره د الله کې دا په لاره د الله کې دی. میندو پلارانو لک تکړه شي د دې بچوم لک غور شروع دا بچیم لک علماء ته معلمات ته مدارس ته دا بچی حوالک دا بچیم حوالک ډیر د بدامنۍ حالت را روان دی بچیم حوالک. زه اوزیریږم مور د بایزید بوستامي ته بایزید بوستامي دا یو لوی عالم تیر شوی نن چې خلق هغه یادوي نو شاته د هغه د مور خبره یاد د پلار مړو او کونډه مور او بچی و بایزید بوستامي رحمت پلار مړ دی راشه کونډې مور ته ګوره کونډه مور بچی ته وایي بچیا علم نه بدلېږم علم نه بدلېږم علم نه بدلېږم. اوس مور بچی ته وایي ملیشا پرمټ بدل کو ملیشا ته بزي کاروبار بکې پلان کې کار بکې هغه بایزید بوستامي ته مور وی مدرسې ته بزي مدرسې ته بزي بار بار لګیا د بچي تیار عزت چیز مور مدرسې ته روان کو راي وست چې استاد ته حواله کو ورته وی دی به ال کور ترا پرې دی چې کله دی علم مکمل کی اسی بینر ما ملاقات بنه کوي خبچیا علم بکې خو بچیا زما مخ په ال اینی چې کله د علم نه فارغ شي اغه نه مخ کې بنه راځي اغه نه مخ کې بنه راځي بچي مدرسه کې کین امور ته لاړ چې لاړته نو سورزه پس د بایزید بوستامي خپل استاد ته وی زما مور یادي ذکر تلاړ شو استاد وی کې اجازت ورکو مور وی چې اجازت پنه ورکې نو سو کما دور ته سبق حواله کوي دا وایا کدا یاد کو لا برش هغه چې کینا سغه سبق یاد ویلاړ شم کورته استاد وی زورش اوس استاد اجازت ورکو کور تراغه وری وتا مور ورته وی سو کې وی بایزیدی مموري مور پوش فتی زما بچی راغی مور دې ته مور وی ښا مور ورته دند نه وی بچیا ته بایزیدی یو بایزید خو زما د بچی نوم دی هغه خو نه زکه هغه سره ما دا عهد کړي چې الب یو بل اینو چې کله علم ته هغه نه ته پردې او ز پردو ته ور نه کولا وخه زه خو پردو ته ور نه کولا بچي پوه شو چې مور می او پیجندم خو ما سره مور نه میلای دای بدخوانه وخه نن چې د مور مدرسې ته بچي لیږي هدي بچي سره لاس کې کپڑی ادا مور ورته ورکه ولاړي دا بچي پناکیږي او دا موري جاړي زو مور ان شاء الله ستانل لخوږي خدا بچي به واپس را روان یا دا پګړې به پسر یخي ان شاء الله او به وي نو بچي د اق زین واپس شو چې مور زما په ملاقات خپه ده بیا لاړ مدرسه
سبق وی علم مکمل. استاذ خوب ولیدو، خوب کې استاذ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دی بایزید علم مکمل، بس دل خپل پګړې ورک او دې کور ته ولېږه موري په انتظار ناسته. استاذ وی چراویخ شم اومې قتل د تهجد ټیم چې ورلم بایزید بوستامی په تهجد ولا اور دی بایزیدا مبارک شستا علم مکمل او زما دا پګړې والا او تزه پکور کې ستا یو کند مور انتظار کوي، نن د هغې ارمان پوره کی. نن د مور ارمان شته چې زما بچی ماله په پګړۍ کې کور ته راشي. نن د مور ارمان شته چې لور مې کور ته راځي او د هغې کې بخاري شریف نیولی، زه ترېنه دا بخاري والم چې لورې تا ما کره بخاري را دنده کو، تا ما کره مسلم شریف را دنده کو، تا ما کره صحاح سته را دنده کړل. ایلوری دا خود پیغمبر مبارک احادیث تا راوړل ما کړه. دا د مور ارمان شته نن هوی دومره راوړې دومره وګټلې دې نه ونه واته. وای خدایا وای زه به ژوندی یم، لور سره به مې لاس کې بخاري او کور ته به راشي او بچي به مې پګړی وخلي او لاس کې به بخاري، خدایا ما کره به کور ته را دنده شي. دا ارمان به زما پوره کړي. وای خدایا دا یو ارمان می پوره کی، بیا کم مرگ رازی نو را دیش چې کور کې را کړه د بخاری عالم لوري، کور کې را کړه د بخاری عالم بچي. بایزید بوستامی کور ترا چې وری وټکاو مور ورته وی سو کې وی بایزید بوستامی بچا علم مکمل شو او مور دروازه کولو کچ یو بل وینو د علم په اول ورځ جدا شوه دی او چې عالم شون نن بد مور مخ دی ښا مور دی ته مور وای ښا. اوس خو دې الله رحم وکي په بچي ولا چرته گزار ونه کې نه بڑی بد بسې پلارم والی مور بم. او الله اکبر، خدای خیر، یا الله خیر. ستا بچی به علم وکي، ستا بچی به حفظ وکي. هارون الرشید باچا چې دی کنه د خپل بچی راوستل یو عالم وی حضرت دی ته تربیت ورک. هغه وی ښه یو ورځ لاړ وی چې زما بچو له تربیت ورکړې کنه نو دا استاد لاس انزي او د هارون رشید باچا بچی ورته وبو ورچ د بادشاہ بچی استاد ته وبو ورچ. ستا بچی خو به استاد پوری پیشاړي، ستا بچی خو به استاد پسې رستو سیټیانی وي او پلاری په ما پسې کنزل کوي. کدی بچی علم وکړه کنه ادی بچی حفظ وکړه نه که زه ومنو یم به که نه ومنو وای دا یوه خبره په منبر کړې وه دا به ځان سره ولیکئ او به یې لیکئ. ښه مونږ پلاران ولیدل بچی سبق وایه پلاران یې په علماو پسې کنزل کوي. ښه که دی بچو حفظ وکړه نو ما ته به ووایه ما سره به میلو شئ بیا. ښه او که ویم کو د سمودې دپاره سمو د پس به الله د علم نه محرومه کوي. د هارون الرشید باچا بچی لګیا دی استاد ته اوبه ورچوي. ښه استاد ته اوبه ورچي بچو ته وایي د استاد خدمت کوه. استاد چې دی په کومه لار ځي بچي هغه لار جارو کوه. بچیا چې لاړ شي سبق لا اول د استاد پیزار راله کور کې بچو ته وایي بچو چې مدرسې ته لاړ شي د استاد پیزار خو صفا کوئ، د استاد پیزار خو صفا کوئ. استاد چې په کملار خيږي اغلار ولا جارو کوي، اغلار ورله انځي چې په کملار استاد تیریږي. نو د هارون الرشید باچا لګیا دی بچی لګیا دی استاد توبه ورچ. رشید باچا چې ورغی استاد ته وی خفایم درنه وی ولي وی تا زما د بچی تربیت نه دی کړي. وی حضرت ته تربیت ستوي چې د وخت د بادشاہ زوی هغه ما توبه راچ دا تربیت نه دی. وی نه حضرت زبا انا خوشاله وی چې د یو لاس کې د لخپنی ولې وی په دې بل لاس یو به ورچول نو خپتا په خپل نیولې دن چې یو لاس کې د لخپنی ولې وی په بل لاس یو به ورچولې. زبا انا خوشاله، زبا انا خوشاله. بچو توای بچو د استادانو پیزار صفا کوي. استادانو چې په کملار زی اغلار انځي بچو اغلار جارو کوي. بچو د استاد پیزار خولوي بچو د استاد په ځای چرته کین نه چې په کم زم استاد ناسي ګوري بچو کین نه نا بچي په استاد په سیټیا نی وي رستو استاد کې پاسې سیټیا نی پسې وي دا بچی دي بچو لم خوني ورکه
بایزید بوستامی چراغ وری وټک مور ورته وی راځه دند راځه راځه چې وری کولو کو مور دندرا بچي دندراغه بچي په اول ورځ د ځان نه جدا کړي و نن عالم بچي ولید مور دی ته وی ښا بیا بچی ته سوای وی بچیا تکینا تاله چي در کوم تاله روټي در کوم تاله اوب در کوم خو ما ته بلک صبر موري صبر دی بچي لاړو مور لاړه او دسې وکړو په مصله ودرې 2 رکعات مونځ یې وکړو بیا د بایزید بوستامي مور دعا غواړي خدایا زه نن شکر ادا کوم یا الله چې تا نن د یوې کونډې مور ارمان پوره کو تا وله بایزید بوستامي په شان بچی ورکو خدا دا د کونډې مور برکت دی ها یو ورځ د عیسایانو سره مناظره کوله بایزید بوستامي عیسایان ناسو دی خو بایزید بوستامي ناسو عیسایانو تپوسونه کول د جوابونه ورکول چې ختم شو دیغه عیسائی عالم ته وی یو تپوسو کوم وی د جنت کنجی صدا د جنت کنجی صدا جنت په پس کولاوی عالم هنګ بالکل پزای چپ هماله جواب راکا عیسایان ورته وی شابه جواب ولا ورکا کنه د چې دا دومره تپوسونه تا کول او د جوابونه درکول شابه جواب ورکا اگر عیسائی عالم ورته وی ز چپ شوی یم وینا نه به چپ کیږي وی ښه جواب ورکوم خو که جواب د حق نو ټول به مې مرګتیا بیا کوي عیسایان وی او عیسائی عالم پاسې دو وی دی وی چې د جنت کنجی صدا د جنت کنجی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله ټول عیسایانو په یو ځای لاس اوچت کړل او د کلمه توحید اقرار یو کو ایمان راوړو دا د بایزید بوستامي علم ښه دا په شا د یوې کونډې مور تربیت وښه پلارانو لږ بچیو پیژنئ میندو لږ بچیو پیژنئ دی بچو تم لږ استادان وښیئ دی بچو تم لږ د استادانو مقام وښیئ د دیوبند طلبا چې به اوده کېدل که نه ماسخوتنه داسې به یې خپې وخوځولي داسې یو به بل ته وي تا خپې دې طرف ته کړي دي دې طرف ته د استاذ کور دی دې طرف ته زمونږ د پلانکیو دا خپې راوګرځوه دا بېادبي د دې طرف ته زمونږ د استاذ کور زمونږ د استاذ کور نن تمیز ختمیږي بچو ته خونې کوئ بچیم را لیږئ او دا یاد ساتئ چې دا علما دا استاذانی دا معلماتې دا ستاسو د بچو خیرخوا زه دې علماو تم وامه دې باجیګانو تم وامه دې استاذان